سونو 90 سکند سره زم همیرا او د نن مهم خبرونه د افغانستان د لارې په سرحدي سیمه کې د انتها پسندو د داخلي کوشش په دوران کې سکیورټي فورسز په تحصیل لوی مامن کې کاروایی تر سره کړې ده کم کې چې اته دهشتګرد ووژل بل خو په ضلع لکی مروت کې هم سکیورټي فورسز باندې حمله کوشش ناکام کړې شو او 18 کیلو وزنی بم هم ناکام کړو اقوام متحده کې د پاکستان مستقل مندوب عاصم افتخار ویلي دی چې په افغانستان کې پاتې وسلې د پاکستان په ضد د برید لپاره کارول کیږي او د افغانستان خاوره پاکستان په وړاندې استعماليږي اسلام آباد مقامی عدالت د ویش یوټیوب چینل بلاک کولو حکم ورکړی دی جوډیشل میجستریټ عباس شاه د اف آی ای په خواست د ملک خلاف مواد خبرولو له امله دا فیصله کړې ده د سند او اسلام آباد په شمول پیښور کې هم جسټس سید محمد عتیق شاه د پیښور های کورټ د چیف جسټس عہدې حلف په گورنر هاوس کې د خیبر پختونخوا د گورنر فیصل کریم کونډې په لاس اوچت کړو په دې موقع د خیبر پختونخوا وزیر اعلی علي امین ګنڈاپور هم ګډون کړی وو وزیر توانایي اویس لغاري ویلي دی چې تر 200 یونټو پورې د بجلی مصرف کوونکو ته 80% تخفیف ورکول کیږي او دایم ویلي دی چې موږ به عوام ته نور هم ریلیف ورکولو اقدامات کوو دا تر دې دمه مهم خبرونه نور خبرونو او معلوماتو لپاره سونو پښتونخوا سره اوسئ